نن د دې میاشتې اسلامی میاشت ذوالقعدې حوالې سره زمونږ د دین اسلام په تاریخ کې یو عظیم واقعه شوې ده چې هغې ته صلح حدیبیه وایي. د هغې حوالې سره د قرآن او د حدیث په رڼا کې یو څو خبرې خاصې ستاسو وړاندې عرض کول غواړم. ذوالقعدې میاشت د وړوکي اختر د میاشتې او د غټ اختر د میاشتې په مابین او په میاشت کې چې کومه میاشت راځي هغې ته وایي. دا د اسلامي کال 11واں میاشت یعنی 11مه میاشت ده او حاجیانو صاحبان به چې کله په مخکینی زمانه کې حج دپاره تلل نو په دې میاشت کې به روانېدل او عام طور باندې زمونږ ملکونو کې نن سبا چې کم حج له خلک ځي نو همدغه میاشت کې روانېږي. دې ته زمونږ دا زاړه پښتانه او زنانه خاص طور باندې دویمه خور وایي، خو به هر حال دا خو د زړو د زنانو حساب سره خو زمونږ اسلامي لیول باندې د دې نوم ذوالقعده. صلح حدیبیه واقعه د هجرت په 6م کال په دې میاشت د ذوالقعده کې ښکاره شوې وه. اسباب داو سبب د دې داو رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم خوب ولیدلو او دا تاسو ته پته ده چې د انبیای کرامو خوب دا د الله رب ذوالجلال د طرفه حکم وي. دا د وحی په زمره کې راځي دا الله د طرفه په پیغمبرانو چې وحی کیږي په هغې کې یو قسم دار چې پیغمبر کم خوب ویني دا د الله د طرفه دته یو حکم وي او یو خوشخبری وي. حضور پاک خوب ولیدلو د هجرت په 6م کال باندې. هغه خوب داسې و چې حضور پاک د ډیرو صحابه کرامو سره احرام تړلی دی او د قربانۍ څاروي ورسره دي او لاس کې توري په نیامونو په غلاف کې دننه نیولي دي او دا حضور پاک د ټولو صحابو سره مکې مکرمې ته داخل شو او د قربانۍ څاروي بهر وتړل او خانه کعبه بیت الله شریف نه طوافونه وکړل، عمره ادا کړله او بیا حضور پاک د قربانۍ څاروي هم ولیدل چې دام حلال کړل. سرونه بعض صحابه اخریل او بیا د هغې نه وروسته احرامونه کلو کړل او د خانه کعبې چابیانې دا حضور پاک ته په لاس کې راغلي دي چې دا زما په لاس کې دي. دغه خوب چې پیغمبر علیه السلام ولیدو را بیدار شو، صحابه کرامو ته د دې تذکره وکړله. نو صحابه چې کله دا خوب ولیدلو نو هغوی خو ته همدغه مطلب واخیستو چې دا خو د الله د طرفه حکم دی. د دې مطلب دا دی چې مونږ لاړ شو او عمره ادا کو او که د حج موقع ملاویږي نو حج دپاره هم ایثار شو. خپل حضور پاک هم ته دا مطلب واغستو چې د دې خوب مطلب دار صحابو ته حکم وکړو چې دا خوب مې لیدلې نه د دې حواله سره تاسو ټول چې د کومو کسانو اراده وي د عمرې دپاره نو ځانونه تیار کړئ، احرامونه وتړئ او قربانۍ څاروي ځان سره روان کړئ. هغه ټیم به د قربانۍ څاروي خلکو ځان سره بوتلل او هلته به بیا حلالول. اوس خو قربانۍ څاروي هلته ملاویږي. نو حضور پاک وفرمایي چې د قربانۍ څاروي ځان سره واخلئ او ټول بزو. نو یکم ذی قعده
د دې میاشتې نن 4 تاریخ دی. په دې پیلنی تاریخ باندې حضور پاک روان شو. 1400 یا صد پاس 1400 صحابه د تقریبا 1500 یو نیم زر صحابه کرام حضور سره په دې سفر باندې روان شول د مدینه منوره نه. حضور پاک صلی الله علیه وسلم په لار باندې روان دي، چونکه سفر زیات ورځې پکې لګې دي. د دې خبر چا مشرکانو ته مکی ته ور رسولو د مکی کافرانو مشرکانو ته پته ولګېدا چې مسلمانان خورا روان دي او هغه ک په دې حالت کې حج یا عمره د پار راغلل او عمره یا حج ادا کو دا خو زمونږ د پار شکست دی او خلق بوي چې مسلمانان زور ور دي د خپل زور او د طاقت په بنیاد باندې دای دا کار وکړلو او کافران دومره کمزوري شو چې ورته سنشي ویلې. دغه زړه کې یو لوی بلاس روچت شو د کافرانو او د دې د پاره غي تګ ودو مهنت او منډه ترړې شورو کې چې څه طریقې سره مسلمانان واپس کو او دای د خپل ارادي تپریدو. د دې د پاره هغه اعلان وکړو چې کسان روزي. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته چې کله پته ولګیدا چې کافران خدغه اراده لري، حضور پاک وې چې جنگ اونشي او داسې طریقه وشي چې پاغي کې مذاکرات وشي او جنگ کا معمولی غونته نوبت امران شي. بهر حال د کافرانو په ځل کې هم دغه یو خواهش چې جنگ اونشي او خبرو اترو سره دا خبره ختم شي او مسلمانان څه طریقې سره واپس شي. د دې لپاره هغه مختلف کسان پیغمبر علیہ السلام به صحابو کې یو کس لېګلو، هغه به اخوانه یو کس ورو لېګل، خبرې اترې روانې وي او پیغمبر علیہ السلام سفر روان کړي. چې کله پیغمبر علیہ السلام ته پته ولګېد چې هغه باقی مذاکرات لپاره کم کسان رولېګل چې تاسو مخکې نور سفر مکوئ او دلته کې ایثار شي چې خبرې اترې ختم شي، هغې نه وروسته به فیصله کېږي چې څه فیصله وشوه. نو د مکې مکرمې نه لږ شانتې بهر تقریبا 12 میل او 22 کیلومیټر، یعنی 12 میل چې دا تقریبا برابر دی د 22 کیلومیټر دې فاصله کې چې مغرب طرف ته د مکې نه کم یو لار راځي او هغه جدي سره مکه ملاوي، دغه سړک باندې یو ځای راځي هغې ته حدیبیه وایي. دا د مکې مکرمې نه تقریبا 12 میل فاصله کې مغرب طرف ته پرته ده او مکې نه چې جدي ته ځي نو دا په میانس کې راځي. دغه مقام کې دا حدیبیه دې ته ځکه وایي چې دلته یو زوړ کوې هغه کوې د حدیبیه په نوم باندې مشهور او دا شاړ کوې دې کې اوبه نه وي او دغه ځای کې چې بیا کم کسان آبادېدل نو هغې ته هم بس دې ټول ځای ته بیا حدیبیه کلی ویلې کېدو. پیغمبر علیہ السلام چې کله دغه ځای ته راورسېدو نو صحابو ته وی دلته قیام وکئ، سټې وکئ، سټې پړاو وکئ. صحابو مالته کې ایثار شو، قربانۍ څاروي وتړل، احرامونه تړلی شي او مالته کې لږ ایثار شو. دغه ځای نه مذاکرات روان شول، کسان بدلل او راتلل به خبرې اترې کېدې. پیغمبر علیہ السلام دغه ځای کې حضرت عثمان رضی الله عنه لېږلو چې یاره ته خبرې اترې وکړه، چونکې دې سپین ږیری او دې ډېر حیاناک نو د مکې کافرانو رمدنه حیا کوله، د دې به ډېر خیال ساتلو. نو پیغمبر علیہ السلام د خبرو اترو دپاره هم دې ولېږلو چې دې کله لاړو نو هغې ته چې کله خبر رسولو پیغمبر علیہ السلام خبرې ور رسولو چې مونږ ته دغه کال اجازت راکئ چې مونږ دا عمره وکړو او بیا به ګورو، بیا به فیصلې وکړو. خو هغې ورته وی نه، دا سوال نه پیدا کېږي او ای عثمانه ته اسم راغلی نو تا ته یوازې اجازت درکو، ته که طواف کې که عمره کې چې هر څه کې ته وکړه نو مسلمانان نه پرېږدو، بیا واپس لاړ شه. ته احرام کې راغلی نو ته وکړه. عثمان ورته وی چې کوم ځای کې زما محبوب پیغمبر علیہ السلام نی هغه عمره زه نه کوم، هغه طواف هم ما ته قابل قبول نه دی چې کوم طواف د رسول الله نه علاوه وي. حضور پاک هم دغه اراده کړې ده، هغه هم په دې راغلی دی. دا خو ډېره
یو ښکته او پریوتې خبره ده چې هغه دې په انتظار ناست دي او زه دې طوافونه کوم، داسې نشي کېدی چې څه زما د ملګرو حال وي هغه به زما هم حال وي، ما نه پرېږدی. نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته چې ما نه پرېږدی زه نه کومه، بهر حال کافرانو ورته وی چې نه تا خو اوس هلته هم نه پرېږدو، دی قید کو نظر بند کو چې ته به مونږ سره یې. عثمان غنی ایثار هلته افوا دا خوره شوه چې عثمان رضی الله عنه هغه شهید کو. دا غلطه دروغ خبره وه او دا یو افوا وه. صحابه کرام ډېر زیات غوسه شول او په خپله حضور پاک هم ډېر غوسه شو. هلته یو ونه وه، ببول ونه وه، ببول سو کوئی د کیکر و سو کوئی د ببول ونه وه. د دې ونې لاندې پیغمبر علیه السلام دی 1,500 صحابونه په دې بیعت او وعده واخېسته چې اوس تر څو پورې مونږ د عثمان د وینې بدله نه اخیستي تر هغه پورې به واپس نه ځو او یا به دا ټول کافران ختمو یا په خپله ختمېږو، د دې ځای نه به واپس نه ځو، هله به ځو چې د هغه بدل والو او یا به هله ځو چې په خپله شهیدان شو. ګنې نه ځو، ټولو صحابو په دې باندې وعده وکړه. دې ته بیت رضوان وایي ځکه چې دا کمې ونې لاندې شوې وه، د دې ونې د لاندې دې ځای ته به رضوان وي. نو دې وعدې ته او دې قول او قرار اخېستو ته هم بیت رضوان وایي. بهرحال کافرانو ته پته ولګېده چې صحابو خو کلکه وعده پیغمبر علیه السلام سره کړې ده او صحابو خو چې پیغمبر علیه السلام سره کومه وعده کړي هغه سرته رسئ، اوس زمونږ خیر نشته. نو هغوی سره یره پیدا شوه چې راشه او زر تر زره خبره روانه کا، مذاکرات زر تر زره وکړئ. نو کسان یې راولېږل سنجیده او سیریس کسان یې راولېږل چې خبره ختمه کوي، پیغمبر علیه السلام سره صلح وکړئ او دا یقین دهاني ورته وکړئ چې عثمان ډېر صحیح سلامت دی او هغه صرف نظر بند دی. کله چې کسان رالل د مکې د مشرکانو د طرفه، نو پیغمبر علیه السلام سره کېناستل، نو اول یقین دهاني دا و چې عثمان صحیح سالم دی. دا غلط خبر چا راوړی دی او هغه به مونږ تاسو ته صحیح طریقې سره واپس کوو. هغه مونږ د دې دپاره نه ایثار کړی، زمونږ خوښ دی، هغه سره مونږ هم مینه کوو، د هغه احترام مونږ باندې لازم دی. مونږ هغه ته اجازت هم ورکو خو هغه پخپله نه طواف کوي او نه حج کوي او نه عمره کوي، خو به هر حال صحیح سالم. د هغې نه وروسته حضور پاک ورسره کېناست. عجیبه غوندې فیصله وه، قسم دی چې زه ته ورته ګورو او نن سبا هر یو عقلمند هوښیار او جرګمار سړی جسټس او چې څومره ججان دي او چې څومره قاضیان دي او څومره عدالت واله دي او څومره جرګې ثالثان دي، د هر یو په نظر کې دا ټوله بې انصاف والا بغیر د انصاف والا فیصله وه، ټوله د کافرانو په حق کې ښکارېده او پیغمبر علیه السلام ورته تیار دی. خو د دې بیا اثرات وروستو ښه ښکاره کېدل، په هغې باندې څوک هم نه پوهېدل هغه ټایم سره، خو وروستو خلکو ته پته ولګېده چې فایدې د هغې څومره وي. بهرحال پیغمبر علیه السلام سره چې کېناستل، نو لومبنی شرط پکې دا و چې معاهده به مونږ کوو د جنګ بندۍ، جنګ به نه کوو، نه به تاسو مونږ سره جنګ کوئ او نه به مونږ تاسو سره جنګ کوو. او دا فیصله به 10 کالو دپاره وي، په 10 کالو کې به نه تاسو مونږ ته مخې له راځئ، تاسو خپل کار کوئ او نه به مونږ تاسو له مخې له راځو، تاسو به زمونږ مخې له نه راځئ، مونږ ستاسو خپل کار تاسو هم کوئ مونږ به هم کوو. پیغمبر علیه السلام ته دا خبره خوښه وه، دا وایي دا نتیجه خو وروستو راوتې ده، خو زه پې تاسو اوس پوهوم. نتیجې دا وه پیغمبر علیه السلام سره ډېر سخت خطرې د دې کافرانو د طرفه وي چې کم په مکه کې اوسېدل. دا یو داسې زبردست رکاوټ د مسلمانانو دپاره چې مسلمانانو ټوله توجه همدې خوا وه او نوره دنیا ټوله پاتې وه. نو پیغمبر علیه السلام وی چې دې طرف نه مونږ پرامن شو چې د دې خطر مونږ سره نه چې دې په مونږ حمله کوي، نو مونږ به د دنیا نور ملکونو ته لاړ شو، نور خلک به اسلام طرف ته رامایل کړو، نو مونږ ته به لاره کولو شي. اوس خو مونږ په دې چې دې حمله ونه کړي، دې مدینه باندې را نه شي، نو مونږ ټوله توجه هم دې طرف ته هر څه پاتې. دا د پیغمبر علیه السلام خوښه وه. همدغه غوښتل پیغمبر علیه السلام هغې په خپله وویل 10 کالو دپاره پیغمبر علیه السلام ورته ویل ټیک ده او نه به د یو بل سره د یو بل خلاف
بلې قبیلې سره به مدد هم نه کوو. یعنې تاسو سره چې د چا جنګ وي هغوی سره به مونږ نه ودرېږو، او که مونږ سره د چا جنګ وي تاسو به ورسره نه ودرېږئ. وی ټیک ده، دا لومبنی شرط. دویم شرط دا دی چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام او صحابه اوس راغلي دي، دی به واپس ځي، دی به بیت الله ته نه راځي، عمره به نه کوي دې کال، راتلونکي کال به راځي او راتلونکي کال به دی ته د عمرې اجازت ورکوو. 3 ورځې به تېروي، تلوارونه به ورسره صرف یو تلوار او هغه هم په نیام کې دننه، بس د دې نه علاوه به ورسره نوره اسلحه ني. 3 ورځې به تېروي او 3 ورځې پس به واپس ځي، او راتلونکي کال دې کال نه. پیغمبر علیہ السلام ته وی ټیک ده. صحابه را پاسېدل، خاص کر عمر فاروق رضی الله عنه، هغه سره نور ګرم مرګري را پاسېدل. دا الله رسول دا څه کې دا څنګه فیصله موږ حرام کړلې، موږ قرباني ساروي راوسته، موږ دومره مزل کړی نن تقریبا او منزل چې په او دغه باندې تقسیم کې زمونږ مزل نو پاګه کې شپږ حصے مونږ وهلې دي، یو حصہ راته پاتې را. دومره مزل مونږ کړي، دومره نږدې راغلي او اراده هم کړې ده، او مسلمان چې اراده وکړي نو دی به د باندې د هغې کول واجب شول. مونږ اوس احرام تړلی، عمره په مونږ باندې واجب ده. حضور پاک ورته وی کېنئ، زه پوه شو زما کار. وی د الله رسوله تا نو ویلي چې مونږ به بیت الله ته ځو، تا نو ویلي چې ما خوب کې لیدلی دي. حضور پاک ورته وی ما لیدلی دي، خو ما تاسو ته خدا نو ویلي چې همدې کال به ځو، ما تاسو ته وی چې ځو به، نو انشاءالله زر به هغه وخت راځي چې مونږ به ځو، خو اوس نه. صحابه بیا کېناستل، پیغمبر اسلام په دې کېنول چې تاسو ما سره دا وعده کړې ده چې تاسو څه فیصله وکړه مونږ ته منظور ده، ما دا فیصله کړې ده، کېنئ. صحابه کېناستل. دا خطرناک څنګه اوس د مسلمانانو دپاره یو زبردست ایشو دا ده چې اوس زمونږ ملک او نورو ممالکو ته د حج کولو اجازت نشته که دې کار څوک نشي کولی. نو دا څومره د مسلمانانو دپاره د تشویش یو خبر دی، دا څومره د مسلمانانو دپاره د بېچینۍ یو مقام دی، څومره مسلمانان په دې خفه دي. خو څه به کې بعضې حالات داسې راشي. نو حضور پاک ورته وي تاسو به زما خبره منئ. صحابه کېناست. دا د صحابو خوښ نو، دا شرط د پیغمبر علیه السلام هم نو خوښ، خو کافران په دې باندې ځکه ټینګ ولاړو چې دا زموږ بېعزتي ده. بېعزتي دا ده چې مسلمانان مونږ نه غواړو، دې ځل راځي دا خلکو ته به ښکاره شي چې دی کمزوري دي، دا مونږ ته منظوره نه ده. بس پیغمبر علیه السلام ورته وي ټیک ده، مونږ به واپس شو. درېیمه خبره پکې دا وشوه، عجیبه فیصلې. مسلمانان که د هغوی د طرفه څوک هم لاړ کافرانو ته، نو کافران به هغه کس نه واپس کوي مسلمانانو. که د مدینې منورې په مسلمانانو کې یو کس کافرانو ته لاړو او مثال په طور باندې کفر اختیار کو، نو هغه مکې کافران به هغه کس مسلمانانو ته نه واپس کوي. او د دې په مقابله کې که کم کافر په خپل زړه باندې مسلمان شو او مکې نه لاړو مدینې ته، نو پیغمبر علیه السلام او صحابه به هغه مسلمان واپس کافرانو له ورکوي. الټا شرط وکړه، د کافرانو منلې کېده، د مسلمانانو نه منلې کېده. پیغمبر علیه السلام ورته وی ټیک ده چې مسلمانانو نه کم کافر شي هغه یې کافران نه واپس کوي، کافرانو نه کم مسلمان شي مسلمان به واپس کوي کافر ته. پیغمبر علیه السلام بی ټیک ده. صحابه بیا را پاسېدل، ای د الله رسول مونږ په حق نه یو، ولې مونږ په غلطه یو چې دا ته دې خبرو ته تیار یې. حضور پاک ورته وی نه مونږ په حق یو او مونږ صحیح یو، او دا کومه فیصله چې کوو دا هم حق را، او تاسو صبر نه کار والی، الله به لار روباسي، الله با یو لار روباسي. صحابه بیا کېناستل. عجیب منظرو چې دا کم کس د کافرانو د طرفه د فیصلې دپاره راغلی و، خبرو اترو دپاره راغلی و. سهیل بن عمر د ده نوم، مشهور کافر دی سهیل بن عمر. د ده زوی ابو جندل رضی الله تعالی عنہ مسلمان شوی او د مکې نه را تښتېدلی او مسلمانانو سره او په دې موقع باندې مسلمانانو سره د خپل زوی ولیدو،
چې خپل زوی ولیدو چې زما زوی خو مسلمان شوی دی، مونږ ته پته نه وه چې چېرته تللی دی، دا خو مدینې ته راغلی و مسلمانانو سره دی. پیغمبر علیه السلام ته یې وی تا ما سره دې شرط باندې یقین دهانی وکړه چې دا شرط ما ته منظور دی. حضور پاک ورته وی او ما ته منظور دی، زه په خپله خبره ولاړ یم. وی ښه زما دا زوی ابو جندل دی را تښتېدلی او تاسو سره دی، دی ما ته حواله کړه، دی ما ته حواله کړه. او هغه په دې دوران کې پیغمبر علیه السلام د صحابو د منځه راوویستو چې دی ورته حواله کوي، دی خپل پلار ته حواله کوي. ما دا فیصله کړې ده دی سره چې څنګه هغه صحابو واپس کولو هغه هم جړل، ځان راکاږي شا طرف ته، مسلمانانې راکاږي، کافر راکاږي ځان طرف ته، په دې ځمکه باندې راښکلې راولي. پیغمبر علیه السلام ورته وایي، هغه وایي ای د الله رسوله دا څه کې ما سره، دا خو ظلم دی ما سره، دا خو انصاف نه دی ما سره، زه په خپل ظلم مسلمان شوی ما، نو ما پرېږدې چې زه مسلمانانو سره یم. پیغمبر علیه السلام ورته وایي صبر کوه، الله به تعالی او ستا ملګرو له څه لار راوباسي. صبر کوه، الله به تعالی او ستا ملګرو له څه لار راوباسي. بس دا خبره پیغمبر علیه السلام ته په دې تسلي ورکوله. بس هغه په ډېر جړاګانو باندې او په راښکلو باندې کافرانو ته حواله شو. هغه خپل زوی واغستو، سهیل بن عمر کافر، هغه د خپل زوی ابو جندل رضی الله تعالی عنہ واغستو او د ځان سره روانو خپل مرګرو سره. دا شرط پکيو چې مسلمانان هیڅ طریقې سره هم کافرانو ته معمولی غونته رکاوټ هم نه لړکای، او دغه کافران هم مسلمانانو ته هیڅ قسمه رکاوټ نه لړکای. پیغمبر اسلام ته وی ټیک ده، او چې د کم یو د طرفه په دې مذاکراتو کې معاهده کې چا خلاف ورزي وکړله، نو بس بیا به دا مطلب دی چې دا فیصله ماته شوې ده، او بس بیا د هر یو فریق خپله خوښه ده، مسلمانانو خپله خوښه ده او د کافرانو خپله خوښه ده. چې فیصله کله وشوه، سهیل بن عمر ورته وایي دا فیصله لیکو. پیغمبر اسلام ته ولیکو، بالکل به ولیکو، تاسو سره لیکلو واله شته. حضور پاک ورته وی او حضرت علی رضی الله عنه لیکلو والو هغه ته आवाज قراش ور سره یو دوه درې صحابه نور مراشد ولیکي، کاغذ واغست چې څنګه کاغذ باندې شروع کړي نو بسم الله الرحمن الرحیم. پیغمبر اسلام ته وی بسم الله الرحمن الرحیم ولیکا. اسلامی طریقه دار چې کوم یو کارم شروع کې بسم الله به چې څنګه پیغمبر علیہ السلام به بسم الله الرحمن الرحیم ولیکا. سهیل بن عمر رو دانګل وی دا ولي زما استا په دې جنگ دی، زما استا په دې لګی نه، بسم الله الرحمن الرحیم مونږ مخالف یو او تاسو وای نو فیصله زما استا په میز کې شوی را دی باندې به هغه لیکو چې کم ستاو زما په مابین کې مشترک وي، نه به هغه لیکو چې ستاوي او زمانی. زه خو بسم الله الرحمن الرحیم نه منم. پیغمبر اسلام علی رضی الله تعالی عنہ ته فرمایل چې ځا د دې په ځای باندې سولی کو. سهیل بن عمر ورته وی بسمک اللهم، چې اے پروردگار استا پنوم، نو دا د مسلمانانو خپل پروردگار شو، د کافرانو خپل. حضرت علی رضی الله تعالی عنہ ته شکل پیغمبر اسلام وی دولی کن وړ خپش وی د الله رسول ولی بسم الله په دې دولی کم. حضور پاک ورته وی دا زما حکم دی ولی ک بسمک اللهم، بس اولی کل بسمک اللهم. دا باندې اعتراض وې اعتراض حضرت علی رضی الله عنه لیکل دا فیصله، دا معاهده، دا مذاکرات په مابین د محمد رسول الله او په مابین د سهیل بن عمر او د نور مشرکانو دا غي په مابین کې شوی را چې څنګه محمد رسول الله ولیکل. سهیل بن عمر کافر هغه په بیا راو دانګل اعتراض وکړو، دا خو زمونږ استاسو جنگ دی په دې باندې، مونږ وایو محمد د الله رسول نه دی نعوذ بالله، او تاسو وایي د الله رسول نه، نو دا خو تاسو خپل خبر ولیکل، مونږ خدا نه منو. نو پیغمبر اسلام ته وی سولی کی وی محمد بن عبد الله دی ولیکي، استاد خپل نوم دی ولیکي، والد محترم نوم عبد الله دی هغه دی ولیکي. پیغمبر علیہ السلام حضرت علی ته فرمایل رسول الله کټ کا او د رسول الله په ځای ولیکا بن عبد الله، محمد بن عبد الله. حضرت علی رضی الله تعالی عنہ ورته فرمایي دا الله رسوله دا څه خو زنه شم کوله. حضور پاک ورته وی زړه ته ویم چې ولیکا، وی نه جی زین شم کول،
ز رسول الله لفظ نشم مټاولې. صحابه عشق، صحابه محبت پنامو سے رسالت باندې کلک ولاړ، نو داسې ولاړو چې رسول الله ټکي لیکل هغه باندې خط راوستل او هغه کټ کولم دا غي د پاره گواره نه وا. اے دا الله رسول زه خو لا نشم کوله، حضور پاک ته په خپل واغستو، رسول الله کټ کو وی اولی کوز دلته بن عبد الله. نبی حضرت علی رضی الله عنه لیکل محمد بن عبد الله، محمد خو مخکې لیکل شوی بن عبد الله یو لیکل. دا فیصله چې کله تحریر کې رااله نو دا چونکه یو کاپی وا یو صفحه، حضور پاک ورته فرمایل دا و ما سره. سهیل بن عمرو ورته وی کافرانو مشرک، هغه ورته وی نه دا و مون سره. حضور پاک ورته وی نه دا و تا سره ني، دا و مون سره. پدې باندې اختلاف رالو، فیصله دا شو چې داسې کاغذ دی بل مولي کلی شي، بس دو کاغذونه به یو باغی سره یو بدی سره. پدې باندې حضور پاک رضا شو، یو مسلمانانو سره تحریری طور باندې دا مذاکرات او دیم داغي پیج او داغي چې کم نقلو هغه بل دغه د کافرانو تاواله کو دا دوانه دغه شو. دلته مذاکرات چې کله وشو، پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام صحابه کرام ته فرمایل چې بس ته فیصله شوی را ټول صحابه داسې سر نیولې او څوک یو طرف ته، څوک بل طرف ته، څوک یو طرف ته، څوک بل طرف ته، داسې ناستي غمزده یو بل سره خبرې نه کوي او رسول الله ته ګوریم نه او رسول الله صلی الله علیه وسلم سره خبرې نه کوي. چې کله کافران لاړل هغه ابو جندل رضی الله عنه په زور زبردستی باندې امران سره بوتلو، ټول صحابه سره خبرې. حضور پاک صحابه ته فرمایل پاسئ د خپل قرباني ساروی دلته حلال کړي، احرامونه کلاو کړي او واپسې اراده وکړي چې واپس ځو. صحابه اډو غم غرض نه کوي، په آرام ناست. حضور پاک دویم ځل باندې اعلان وکړ صحابه پاسئ او احرامونه کلاو کړي، قرباني ساروی هم دلته حلال کړي چې واپس ځو مونږ مدینه منوره ته. صحابه بیا غم غرض نه کوي. دا خبره د مسلمانانو لپاره ډیره سخترینه مرحله وا، ډیر ناګوارۍ مرحله وا. حضور پاک صلی الله علیه وسلم په مخامخ نور سي نشو ویلې، بس خپل غصه او خپل غم ځان سره پزړه کې وړي. دریم ځل باندې حضور اعلان کوي پاسئ احرامونه کلاو کوي، ساروی حلال کوي چې واپس ځو، اراده وکړي د واپسې چې مدینه ته ځو. صحابه بیا غم غرض نه کوي، بس سرونه ټیټ کړي دي، آرام ناست. حضور پاک خپش درې ځل ما اعلان وکړو، صحابه نه پاسي، هغه ډیر خپاو، ټول سوچ هغه طرف ته چې دا څه شو، مونږ راغلي څه دپاره وو شو، څه دا خو ښکاره شکست دی. د دې مطلب خدا دی چې مسلمان ویرېدو، د دې مطلب خدا دی چې مسلمان ناکام شو. پیغمبر علیه السلام خپه شو او رالو دی سفر کې ورسره بیبي و ام سلمہ رضی الله تعالی عنها. حضور پاک داغي دغه ترالو جوړپړې تا چې رادن نشو خپاو ډیر زیات. ام سلمہ رضی الله تعالی عنها ام المؤمنین و مؤمنانو مور و وې دا الله رسول ولی خپه پدې و خپه کېږي چې صحابه ستا خبره نه مني. د دې خو آسان حل دی. ګوره کله کله بیبیم خاوند ته داسې مشوره ورکوي چې هغه یو زبردست او امن والا فیصله وي او مشوره وي، نو هغه بیبیان هم زبردست بیبیان وي. حضور پاک دا غي خبرې ته غوږ کېښودو. بیبي ورته وی دا الله رسول دې آسان حل دی، ته په خپل مخکې شه د ټولو صحابو په مخامخ باندې په خپل احرام کلاو کا او کپڑے واچوا او په خپل چې کم دی قرباني ساروي چې تا سره کم دی دا ته په خپل حلال کا. ټول صحابه وتا ته ګوري هغه رنګي بکې. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا مشوره خوښ شو او رال او د ټول صحابه په وړاندې پیغمبر علیہ السلام کپڑے واچول، احرام کولو کو، ساروي حلال کو. چې څنګه حضور پاک ساروي حلال کو، ټول صحابه باسید او ټول احرامونه کولو کړل او ساروي حلال کړل. خپاو ډیر زیات او د حکم تعمیل په داسې طریقه باندې وکړو او پیغمبر علیہ السلام صحابه سره واپس لاړ. د دې فائدہ څه شو؟ صحابه ډیر زیات خپاو او الله پاک چې څنګه واپسې کېدل، الله قران آیاتونه را نازل کړل. واصابهم فتحا قریبا، الله پاک بتاسلا درکړه بدله کې یو ډیر نږدې فتحه، زبردست فتحه تاسو ته ملو شو. ډیر نږدې را لری نه را نږدې بدرته ملو شي. ومغانم کثیره یاخذونها،
ډېرې فائدې ډېر غنیمتونه هم دي صحابو ته ملو شي دوی بوالي او الله پاک پار څه باندې قادر دی. زما محترم تاسو په خپل سوچو کوي 2 کال دا صلح حدیبیه چلیدلې ده، یعنی دغه معاهده 2 کال چلیدلې ده. دغه ټیم کې حضور سره تعداد 1,500 2 کال بس مکه فتح شوې ده. نو د فتح مکه په دوران کې بیا د دې دومره اثرات مسلمانانو تلاره کولو شو او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خلکو ته دعوت ورکولو، خلک مسلمانېدل، تعداد ورسېدو په 2 کالو کې 7 گنا زیات او 9 گنا زیات شو. 10,000 نه بره تعداد حضور پاک سره 2 کالو کې دن راغ. 1400 1500 نه 10,000 نه وړېدو. د درمیان کې تقریبا 15 چې کې 90 15 105 تقریبا 7 گنا زیات تعداد کی مسلمانان حل کا بگوش اسلام شول او د اسلام په دایره کې داخل شول. دا یو زبردست فتح وا، اخلاقی فتح وا، اخلاقی بغیر د توري او د تلوار نه. پیغمبر علیہ السلام چې صلح حدیبیه نه واپس رالو نو دا تاسو به کتلی وی بادشاہانو سلاطینو عمراو ته خطونه لیکلي دي. دا حضور پاک د صلح حدیبیه نه رستو لیکلي. پیغمبر اسلام عیسایانو ته دعوت ورکړي، نجران والو ته ورکړي، حبشي والے ته ورکړي نه ټول غیر چې څومره د مکې د کافرانو نه بغیر څومره قبایل دي هغه تلارو اسلام دعوت ورسېده. نو خلک ډیر مسلمانان شو. یو کال پس پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام د وعده پاسداری کوله چې څنګه فیصله شي او څنګه شرط پکې منظور شوی. یو کافر ابو بصیر رضی الله عنه دا غنوم دې مسلمان شو او د مکې نه ځان او تختولو او د لاړو مدینه منوره. چې کله صحابه ولیدو پیغمبر اسلام لرا او صداقت مکین را تختیدل لري او مسلمان شوی او دی وای چې بس ته غي ما باندې ډیر ظلمونه کوي او زنه شپله او زه بدلته. پیغمبر اسلام ته چې پته ولګی دا وینا ما دا وعده کړی را او زه د خپل وعده نه نورم، ما خپل زبان کړی ری، دغه زبان مطابق به دی واپس لګم ځالتا. خو زه انتظار کوم چې هغه څوک راشي. 2 کسان د کافرانو نه رااله نمائندگان چې جی تاسو مدینه ته زمونږ یو مرګره راغلی دی ابو بصیر رضی الله عنه د مونږ ته حواله کوي د شرط مطابق. پیغمبر اسلام ته وی بوې زئی د ته وی ځا هغه ډیر پر یادو کې د الله رسول دا سکه ما سره حضور ورته وینا ما لوس کړي او ته صبر کوا الله بلا روباسي ستا مرګرو د پاره ته صبر کوا. هغه وسره ولېګل 2 کسانو سره عجیب کار دی. بلار را روانو دا کمزه کې چې حاجیان د مدینه ناراضي یا عمره والا خلق مکی ته واپس راځي. دای په کمزه کې چې احرام تړي ذوالحلیفه غیته وي. ذوالحلیفه مقام ته چې کله رو رسیدل دي 2 کافرانو سره د ابو بصیر رضی الله عنه د لب زور ورو بس په طریقه باندې او په چل باندې دی یو کافر نه تلوار واغستو. چې تلوار یې واغستو مغزه کې ختم کافر یې وجلو. دی بل چې کله وکتل چې زمانه مرګري سره داو په هغه پمنډ لاړ او مدینه ته ځار رسول مکی ته نه مسلمانانو ته ځار رسول چې حضور پاک ته خبر ورکم. دی ابو بصیرم چولیدل چې د منډ کو دی لاړ دم واپس ځان وستو مدینه ته واپس رالو. حضور پاک صلی الله علیه وسلم ته ابو بصیر رضی الله عنه رالو او ابو بصیر چې را رسیدو کافر ته مخ کې را رسیدلو هغه وته د الله رسول الله مرګري سره خدا چلو کو زه په منډه باندې راو تختیدم. پیغمبر اسلام به او افسوس دی په د باندې دا به یو ډیر لوی جنگ د پاره وګوري ځکه دا خو خلاف ورزي کړه او سفیر وجل دا خو ډیر د امن د غره پاره ختمولو د پاره یو زبردست سازش وی. بهر حال پیغمبر علیہ السلام انتظار وکړو چې دا ابو بصیر رضی الله عنه واپس را حضور پاک ته مخامخ شو. وی هلاکت دی تا د پاره دا تاسو کړل تا خو ځای ته پاتې راوستم زه دې ملامت کم ته واپس زی دی سره. هغه وی نه جی زه واپس نه ځم. وی نه واپس بځې کنه زی تعالی مدینه کې مزه نشته ځه بس مدینه پرېږ د مو سره باندې. پیغمبر اسلام ورته صفال فاز سره مو سره باندې نه زمونږ نه ای او هغه بل کافر دی چې تلاړ شو هغه ته وایي چې تن خپل بدل نه ایوالی دي زمونږ د سره سروکار نشته ما ستا په مخامخ باندې د تاسو سره لګلې اوس مدینه کې نه پرېدم. د
دی بیا مکی ته ځي او که نور هر چېرته ځي دی. ابو بصیر رضی الله عنه مسلمان دوی چې جرا مکی ته خو بالکل نظم مدینې نه مې وباسي لاړ بشم. مدینې نه دی لاړ دی دا سمندر په غاړه باندې کېناستو. هلته تقریبا د مدینې نه ډېر لري د مدینې او د مکې چې کومه لار وه سمندري لار په هغې باندې به قافلې تلې تجارت دپاره. هغه لار کې د یو ځای کې ځان له پړاو وکړو هلته کېناستو او همالته یې قیام وکړو هلته یې ډېره واچوله. بس د ویزې یو طرف ته نه ځم او که ما دلته نه څوک بوتلی شي راځي شي نو مسلمانانو خو ورسره کار نه لرلو کافرانو هم پرېښو په ځای باندې. دې کې چې مدینه کې مکه مکرمه کې چې کم کافران مسلمانان کېدل هغې ته پته لګېده چې ابو بصیر هلته یو ډېره جوړه کړې ده کیمپ یې لګولی دی. بس زمونږ دپاره بل ځای نشته مدینه کې مسلمانان نه پرېږدي او مکه کې کافران هم نه پرېږدي. بس مونږ به ځو هلته داسې 1 2 3 4 رو کسان جمع کېدل. ابو بصیر سره 70 کسان ملګري شو په دې کیمپ کې. 70 کسان هم هغه ځای کې پړاو وکړو او دی یو کار شروع وکړو چې مکې نه به کم کافران تلل په سفر باندې نو چې کم سامانونه به یې راغستي وو بس په لاره کې ورته دی ناست وو بس هلته به یې شکول تنګول به چیړچاړ به یې ورسره کول د دې دپاره چې یاره دا کافران مجبور شي چې مونږ ته به یې داسې شرط نږدي او په هغه وشوه. پیغمبر اسلام دی ته سوال جواب راغلی چې ګوره تاسو کم کار کوئ دا زمونږ بدنامي ده او لہذا د اسلام په نوم باندې تاسو دا کوئ دا ښه نه کوئ ګور او زمونږ تاسو سره هیڅ قسمه تعلق نشته په دې باندې. د مکې کافرانو ته پیغمبر اسلام یقین دهاني ورکوي ته پته وه چې دا اوس د ټولو دا اپروچ نه بهر دي او دوی د چا په قبضه کې نه راځي چې هغوی ډېر تنګ شول کافران. یو کال په دې کې تېر شوی و د صلح حدیبیې نه یو کال پس د مکې کافران مجبور شول. پیغمبر اسلام لرارل اے د الله رسوله هغه یو شرط نه مونږ په خپله اورو کم شرط چې د سره مونږ تړلی چې کافرانو نه کم مسلمانانو ته لاړو هغه به مسلمانان واپس کوي. دا شرط بس په ځای پرېږده چې کم تاسو ته راځي بس راځي دي مې را واپس کوئ. صحابو ته خو دغه شرط ناګوارو. الله پاک یو کال کې دننه درنه کافران په خپله په دې باندې تیار کړل. کافرانو په خپله حضور پاک ته وویل چې بس دا شرط زمونږ نه دی پکار او خیر دی تاسو له څوک راځي تاسو سره دي مونږ له څوک راځي مونږ سره دي خو تاسو یو مهرباني وکئ د کیمپ والا کسان 70 کسان چې کم مسلمانان شوي دي هغوی ته خط ولیکئ چې تاسو له مونږ مدینه کې ځای درکوو مدینې ته راشئ معافي م ورته وکئ اسم ورته مه وایئ خدای د دې ځای نه لرې کوي. دا خو لوی مونږ دپاره یو لوی فساد دی. پیغمبر علیہ السلام چې کله دا وکتل نو بس صحابو سره مشوره وکړه چې دې کسانو سره څوک حضور پاک ته صحابو مشوره وکړه د الله رسول په اسلام ننګ او غیرت کړی دی اسلام په بنیاد راوتی دي هغه خپل ذاتی څه غرض پدې کې نشته لہذا بالکل دغه خبره منل پکار دي. پیغمبر علیہ السلام هغه 70 کسانو ته اطلاع وکړه چې تاسو راځئ تاسو دپاره عام معافي ده هېڅ تپوس نشته نه به دنه کافران تپوس کوي نه دنه مونږ تپوس کوو تاسو راځئ. هغه 70 کسان مدینې ته رالل او مسلمانان چې څوک هم راتل بس مسلمانان ورته بیا لارې کولو کړې وي. بهر حال دی کې یو کال تیر شو 2 کاله چې کله تیر شو دویم کال چې دویم کال کله تیر شو په خپله خدای پاک داسې وکړل چې د کافرانو د طرفه څه کافران را یوځای شول او د مسلمانانو خلاف یو بلې قبیلې سره ملګري شول او پټ په پټې د شپې جنګ وکړو او خپل مخونه یې پټو ساتل چې مونږ څوک ونه ګوري. هغې کې څه کسان و هغوی ولیدل څه پکې مړه شول نو بس په خپلې مخونه ښکاره شول چې پته ولګېده دا خو د مکې د کافران دي. بس پیغمبر علیہ السلام ته موقع میلاو شوه بس ابو سفیان بیا په خپله مذاکراتو لرالو حضور پاک ورته وی نه تاسو د لاسه ختمه شوې او بس اوس ختمه. بس 2 کاله پس پیغمبر علیہ السلام بیا فتح مکه له تللی او مکه فتح شوې را نو مکه فتح شوه د مکې سرزمین هم د مسلمانانو په قبضه کې رالو مسلمانانو حجم کو عمریم ادا کی او د مسلمانانو په تعداد کې اضافه مشوه نو الله پاک چې ورته کما خوشخبری ورکړې وه چې تاسو د پاره دغه صلح حدیبیه ډېره نږدې فتح را فتحا قریبه ډېره نږدې فتح را او تاسو ته میلاویږي. دا هغه صورت دی چې تاسو ته میلاو شو. حضور چې کوم خوب لیدلی و هغه خوب 2 کاله پس رښتیا شو. چابیان یې حضور پاک ته حواله شوې حج مو شو عمره مو شوه قربانۍ څاروي مو شول هر څه شول. پیغمبر علیہ السلام دغه حج په خپله نه دی کړی صحابو کړی دی حضور پاک عمره کړې ده. زما محترمو دغه واقعه د صلح حدیبیه دا په دې میاشت د ذوالقعده کې 6 هجرۍ کې راغلې وه.
نو دین ډیر خلک نی خبر اسلامی تاریخ حواله سره خلق له خبرېدل پکار دي مسلمانانو له چې به څه واقعات شوي دي صلح حدیبیه کې موږ د پاره پیغام سره سبق پکې دارې چې به کله کله به الله پاک تاسو سره داسې یو معامله وکړي چې کوم معامله بستا خوخني تا تباغ ټیک نه ښکاری خو الله پاک به پاغي کې تار پاره خیر کې خیری کال پسوي دو کال پسوي تا ته بداغي فائدې ښکاری او هغه فیصله بستا په حق کې کلی فیصله وی څنګه چې د صلح حدیبیه په موقع باندې الله پاک فیصله وکړه او هغه د مسلمانانو خوخه نه و او مسلمانانو ته داغي فائدې رستو ښکارا شوي دویمه خبره ده چې مسلمانانو امن غوښتو ځکه یو طرف ته پیغمبر علیه السلام وګورئ تاسو د حضور پاک په سیرت کې بتاوس ته بیک وخت دو سيزونه ښکاری یو طرف ته ګورئ حضور پاک به سر او ساز او سامان 313 قلیل تعداد کې مسلمانان کمزوري اس قسم اسلحه ور سره نشتا او د 1000 کافرانو په مقابله کې د بدر په میدان باندې مقابله د پارودریږي او جنگټي بل طرف ته وګوره صلح حدیبیه په موقع باندې 1400 صحابه سره ارس ور سره او باوجود د دې چې مضبوط شوی مسلمانان او خو مقابله غټلې شو خو بیا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د صلح نامې باندې دستخط کولو د پاره لاس وړاندې کوي صلح کوي دا دې طرف ته اشاره ده چې به هر یو کس له پکار دي چې د موقع مطابق فیصله پکار ده ضروری نه چې یو فیصله استهار ټیم کې ما غرنګي نه حالات تبغوري د حالات مطابق په فیصله کې مسلمان لپاره کې دا سبق دی چې په یو خبره ضد نه پکار چې په یو خبره ودرېږي نو بل ډېر به ولاړ وي نه حالات مقابله کول پکار دي درېمه خبره ده چې صحابه څومره ناخوښي کې او ناګواري کې خوښه نه و او چې حضور ورته وي چې دا زما فیصله را بس صحابه خوښه نه و خو بس چپ غلی پاتې شول مسلمان دا شیوره کدا الله یو حکم د رسول الله یو پیغام د خوښ وي او خوښ نه زړه ته رسی او کنه رسی کدا د پکې بی عزتی وي کدا د پکې بی احترامي وي او د پکې جانی مالی نقصان ښکاری خو چې د الله او د رسول فیصله وي دی به ورتزان بالکل تیار ساتي او هغه په سر سترګو باندې قبلې موږ مسلمانانو دا پکار او بل خبره دارا چې څومره د امن کوشش کیږي امن قائموي منافقان سازشیان او پدې کې شیطانان مختلفو طریقو سره با ستا د ملک ستا د قوم ستا د دغم علاقې ستا د محلي ستا د قومیت او سالمیت داغي خلاف بسازشونه کوي په مختلفو طریقو سره تب داغي مقابله کې امن طرف ته کوشش کې جګړو د فساد نه خون ریزۍ نه هغه شی نه چې هغه سره بدمنی پیدا کیږي په علاقه کې یا په ملک کې داغي نه بزان سات اسلام موږ له دعوت راک هر مکتب فکر سره چې څوک تعلق ساتي هر سیاسي یا مذهبي دغه پارټیانو سره تعلق ساتي هر یو قوم هر یو نسل هر یو رنگ هر یو جبه والا خلق او دا هر یو قوم والا خلق چې څومره دي مختلف دا ټول په دې باندې سوچ کوي چې دې کې به د رنگ او د نسل دې کې به د قوم او د ملت هغه طرف ته لګوري دې کې به اسلام پهلو ته ګوري چې اسلام متصوي لسانی او دغه چې کوم دې زبانی علاقائی دا تعصب په ختموي د دې تعصب په اړه کې باندې راځي او سازش نه بزان ساتي هر قسمه ممکن کوشش وکوي چې صلح راشي هر قسمه ممکن کوشش وکوي چې د خلکو په مابین کې جنگ ختم شي او د خلکو په مابین کې خونریزي ختم شي اگر چې هغه کې تا ظاهري تور باندې به نقصان ښکاری خو بیا هم د حضور پاک اونته بزان مخکې کې او هغه لپاره به تیار اوسېږي نو زما محترم او د صلح حدیبیه والے سره یو خبره الله رب الجلال دې مونږ ته چې سم او یو سموري په دې باندې عمل کولو توفیق را نصیب کړي الله دې دا زموږ د لپاره په دې ژوند کې مشعل راجو کې او آخرت کې د نجات ذریعہ وګرځي او ان شاء الله که زندگی وا نو اختر ته وخت نږدې رواني جمعه به ان شاء الله د قربانۍ په بابت سره به ان شاء الله واقعات او مسائل شروع کو الله رب الجلال دې زموږ ته د صحیح علم او پاغه باندې عمل کولو توفیق را نصیب ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اقبال دین کاکا کور والا وفات شوی دی دعا کې یاد کی چې الله یو بخي یا الله ته مغفرت تام نصیب څومره مردگان د اسلام دی الله ټول بخي ټول مغفرت نصیب کړي وارثانو ته صبر جمیل په صبر جمیل باندې او تاج عظیم نصیب کړي وصلی الله تعالی علی خیر خلقی محمد و آله و اصحابہ اجمعین.